د دې عمر ته خو دا پته نه لګي چې یاره زموږ والد صاحب شهید شو، څه طریقه کار دی څه نه دی. کې دا زړه نه و چې زه داسې سټپ واخلم او زه د چا دپاره، ځکه چې وخت داسې دی چې خلک الحمدلله دا دومره غیرتي پلار دی چې تر اوسه پورې په میډیا نه دی راغلی، حالانکې دوه د ګل په شان بچي چې کوم د شهیدان. السلام علیکم ملګرو، زه حیات باغي د خپلې پاڼې نه ستاسو مخاطب یم، او دا چې کوم بجنګي تاسو ته ښکاري دا به تاسو ډېر ښه پېژنئ. د نن نه ډېر لرې نه ځو، 2-3 کاله مخکې تاریخ وګورو نو یو په سوشل میډیا یو تصویر ډېر زیات وایرل شوی چې د زنانو په لاس کې و، په سوزنۍ کې و، په باجوړ د واقعې خبره ته کوم. او هغه تصویر چې چا هم لیدلی و نو دنیا یې لړزولې وه. هغه بچونګی الحمدلله د قاري الیاس هغه بچی نن ماشاءالله راغټ شوی موږ سره ناست دی، لکه مطلب هغه وخت کې سوزنۍ کې و خو اوس یې ګزاره کړې ده. دا چې کوم دوه ماشومان تاسو ته ښکاري مفتي سلطان محمد شهید رحمت الله علیه بچي دي، دا یو پکې د قاري الیاس صاحب بچی دی. نو د هغو دپاره موږ یو ترتیب جوړ کړی و، د هغو والد صاحب هم را سره ناست دی، هغه سره به هم خبرې کوو. مولانا ګلاب نور صاحب چې تحصیل انبار امیر دی هغه هم را سره ناست دی، بلال صاحب دی او شفیع الله دی، نور ملګري هم دي راغلي و دیو دپاره. نظرګل دی او دلته راغلي و سره د دې دپاره چې ولې د جمعیت مقصد دا دی چې لکه مطلب د دې دا نه ده چې نورو پارټو غونته کې بس صرف آسیا د ووټ تعلق دی، زمونږ د یو بل سره داسې رشته ده لکه د یینې د جمعیت، ځکه چې دا اسلامي پارټي ده، دینی پارټي ده. نو په دغه مناسبت راغلي و د دې دپاره موږ کارکنانو د خپل طرفه امداد را جمع کړی، لږې پیسې د دې یتیمانو بچو دپاره، حالانکې دوی موږ نه غوښتنه نه ده کړې چې یا موږ سره امداد دې څوک وکړي یا نه. الحمدلله دا دومره غیرتي پلار دی چې تر اوسه پورې په میډیا نه دی راغلی، حالانکې دوه د ګل په شان بچي چې کوم د شهیدان شوي دي د غرونو غونته کې سړي وو. نانو د پارټۍ د ټولو نه موږ ډېر خوشحاله یو، زموږ ټول غم او درد ټول د هغو په سر باندې دی او د هغو سره دی. کوم چې زموږ مشران دي هغه اوس هم زموږ په غم کې دي، او کوم چې مولانا صاحب دی په خپل وجود باندې نو موږ سره هغې هم په رابطه کې دي. نور کوم چې زموږ د دې علاقې کوم مشران دي دا ټول موږ سره په رابطه کې دي. کم د دې پاټا چې کم خلک دی دا ټول موږ سره په رابطه کې دی او زموږ سره بالکل شا په شا باندې دي. موږ د اوسه پورې دی ونیو پرېښي، نه الیاس قاري صاحب هغو هېر کړی دی او نه مفتي سلطان محمد هغو هېر کړی دی، د اوسه پورې د هغو مخې ته دی او هغه یادوي په هر پروګرام کې هغه یادوي. السلام علیکم ملګرو، راغلي و د قاري الیاس صاحب د مفتي سلطان محمود صاحب بچو سره، تاسو به هم کتلي وو. نو دا یتیمان چونکې دا د دې عمر ته خو دا پته نه لګي چې یاره زموږ والد صاحب شهید شو، څه طریقه کار دی څه نه دی. نو کمې خبرې چې حیات باغي صاحب وکړلې کې د هغې نه بعد ماله د خبرو څه دغه نه جواز نه جوړېږي. خو څومره هم چې زمونږ سوشل میډیا اکټیویسټ ملګري دي یو سټپ دی حیات باغي دی الله پاک خوشحاله لري. ما کې دا زړه نه و چې زه داسې سټپ واخلم او زه د چا دپاره، ځکه چې وخت داسې دی چې خلک ځنې سوچ بدل کوي. نور څه شی دا دی نه، دا دولت دا د لاس خیرې دی. نو زه ویم چې کوم خلک په غلطو باندې دومره څه ورکوي نو خپلو یتیمانو د شهیدانو بچو لکه سره که څه قسم ته مرسته وکړي نو انشاءالله هغه به د دې دنیا او د هغې دنیا د دواړو ګټه وي. بس دغه زموږ پیغام و در سره حیات باغي صاحب.